بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمان مړي ته غسل ورکول دا فرض کفایه دي. چې کله یو مسلمان وفات شي نو هغه ته مړی هغه ته غسل ورکول دا فرض کفایه دي. که چا مو ته غسل ورنکو ټوله علاقه به ګناهګار وي او ډېر فضایل او اجر چې د غسل ورکول راغلي. موږ نن د هغې په طریقه باندې خبره کوو چې مړي ته به غسل څنګه ورکوو. نو ټول ناول چې کله مړی په تخته باندې سملولی شي نو کپړې د ایستلو طریقه دا ده چې دا قینچي باندې وشلولی شي. نو داسې قینچي تیره قینچي به راوالی او دې ځینه چې دی دا کپړه به وشلولی شي داسې قینچي باندې. بیا به دې په طریقه باندې او که نستوڼو وتلو کې مسلې چې بیا نستوڼ هم داسې وشلولی شي، ځکه مړی انسان قیمتي دی او کپړه دا بې قیمته ده. کپړه دې تار شي خو چې د هغه عزت او چې برقرار وي او هغه ښه صحیح پروت وي نو د هغې احترام چې دی ضروري دی. څنګه چې د ژوندي انسان احترام وي دغه شان د مړي هم احترام دی. نو دغه طریقې سره به دا کمیس وشلولی شي. بیا پرتوب کوم لاندې کپړه ده نو هغه به هم په قینچۍ باندې دغه طرف نه وشلولی شي. خو چې کله پرتوب شلولی کېږي نو دوه کسان به دا کپړه داسې ونیسي. خو دا کپړه چې دی دا پیړه پکار ده چې دا صحیح پیړه دی. که چېرته مطلب د باندې اوبه واړولی شي نو چې بیا ښکارېږي نه لاندې خبره باندې پوه شي نو دا کپړه پیړه پکار ده. نو پرتوب هم چې دی لر شو او کمیس هم لر شو. د هغې نه بعد اول استنجا کول دي. استنجا دپاره به یو 3 لوټې راوړئ. 3 لوټې میلاویږي نو لوټه ښه څیز دی. خو بالفرض که لوټه نه یو کس رابطه وکړه عین د غسل په موقع کې چې باران شوی دی لوټې نشته څه چلو نو داسې موقع کې چې دی دا ټیشو پیپر هم استعمالولی شي. سیده لوټه باندې چې دی عمل کول سنت مستحب دي او بیا ټیشو پیپر هم استعمالولی شي. نو دا به په داسې طریقې سره کوشش به دی چې د غسل په کمره کې د 2-3 کسانو نه علاوه ډېر کسان به هلته کې نه پرېږدئ. زیات نه زیات 2 کسانو کپړه نیولې ده، یو غسل ورکوونکی دی، یو د هغه سره معاون وي مددګار چې اوبه رالي او اچوي دا ورسره اړی راړی. نو دا به دغه شان راوچت کي بیا د هغه به استنجا وکړي په لوټه باندې. خو هلته کې به دا ګوري نه شرمګاه چې کوم ځای دی هلته کې به ګوري نه، صرف لاس به ورکړي او لاس ته به هم چې دی دستانه ده اچولي چې لاس د بدن سره ټچ نه شي. نو دستانه به د لاس ته اچولي په هغې کې به تا سره لوټه یا ټیشو پیپر د سره بیا به دغه شان په پرده کې صرف لاس به هلته کې ځي او بیا به د هغه استنجا چې دی وړوکې اودسمات او د غټ اودسمات استنجا به وکړي. بهتره دا ده چې په 3 لوټو باندې وشي او په 3 ټیشو پیپر باندې وشي او بیا غذا کړي. استنجا وشوه، اوس به د مړي چې دی چارندام به کوو، وضو به ورله کوو. د هغې طریقه دا ده چې وضو خو موږ د خولې نه او د پوزې نه شروع کوو نو د مړي په خولو او په پوزه کې به اوبه نه اچوي. خبره باندې پوه شوئ؟ د هغه به ډایرکټ چې دی د مخ نه به سټارټ والي دغه شان لوټه ده په دې طرف باندې او په دې طرف باندې که داسې نه په لاس به اوبه والي او دغه شان په مخ به ورله راښکاږي. کوشش به دی چې غوږ او پوزه کې چې دی اوبه لاړې دي شي، خوله کې اوبه لاړې دي شي. مخ دې ولې ووینځو، د هغې نه بعد به دغه شان لاس دی په دې به دغه شان اوبه واړې او مږې به دغه شان دا یو لاس 3 پیرې شو. بیا لاس دی، بیا دا بل لاس چې دی لکه اول ښی لاس دی او بیا ګس لاس دی. بیا د دې نه بعد چې دی سر مسه دې داسې وکړله بیا به خپو طرف ته لاړ شي. او 10 چاردام نه بعد چونکې پوزه او غوږ پاتې شوی مسه پاتې شوی وه، خوله پاتې شوی پوزه مالوچ ټیشو پیپر چونکې اوبو سره خرابېږي. ما صرف مثال په طور باندې دا ټیشو پیپر راوستی مالوچ به راوالي دا به لامده کړي او بیا د دې طریقه دا ده چې دا دغه شان په خوله کې په دې طریقې سره به لوند مالوچ به هغه خوله کې وي دا به د هغه څه شکلي به شي. بل مالوچ چې دی به راوالي یا به لوند کړي او بیا چې دی د پوزې چې کوم دا دغه دي دا به په دې کې او بیا به لږ مالوچ چې دی د هغه په پوزه کې او دغه شان په غوږونو کې کېږدي. که بیا وروسته غسل ورکړي اوبه لاړې شي. خبره باندې پوه شوئ؟ بیا به ورله چې دی په سر باندې اوبه واړئ او شیمپو به ورله سر وینځي، بیا به ورله په ګیره باندې اوبه واړئ، دا به ورله په شیمپو باندې پاکه وینځي. دا اوس د وضو او کوم اولي ابتدایي مراحلو ختم شو. اوس د غسل باقاعده چې دی طریقه شروع کېږي. نو اول به مړی په ګس سایډ باندې واړئ. په کوم سایډ باندې؟
په ګس سیټ باندې مثال په تور یو تکړه کس راشي نواره طریقې یو کس دغه شان په طریقې به دا تاسو کپړې سره کار ساتئ دا به دغه شان واړي ګس سیټ شو کپړه لاندې کړئ چې بالکل چاته سطح ښکاره نه شي دا ستاسو ذمه داري ده دا ستاسو ذمه داري ده چې سطح ښکاره کېږي نو تاسو به دې ذمه دار یې تاسو به بھرپور توجه په دې ورکوئ چې نه په خپله په سطح نظر پرېوځئ نه پې د بل چا پرېوځئ ها بیا په دې اوږې نه به اوبه سټارټ کړي سر خو دې انځلی که نه اوږې نه به اوبه سټارټ کړي 3 پیرې به داسې وبولي او بیا به پې صابون ومږي او بیا به چې دی سطر ته به لاس نه لګي او نور بدن باندې به لاس راکاږي دا ښي طرف وینځلی شو بیا به دا په طریقه باندې داسې کوي او ګس سیټ بیا دغه شان راواړوي پوه شوې ګس سیټ په دغه باندې دغه شان اوبه اړول دي 3 پیرې او صابون پې مږل دي ښه پوره بیا به سیده سملوئ دا به اوس مونږه نیغو یو پیره چې دې اوبه واړولې که نو دا به مونږ لږ ساعت کښېنو دې له به کروټ ورګزوار راشي صبر هر صبر ته اوس معلوم شي دا یې دغه شان کښېنو ډېر به نه نیغئ نو په خېټه به دغه شان دلته لاس ووایي 3 پیرې به ورته په خېټه باندې لاس ووهئ بیا به یې سملوئ نو چونکې انسان دی کمزوری هر قسم حالات راځي بعد نه بعد انسان په خپلان کې نه وي نو اوس به د دې نه بعد بیا استدراک که چېرته څه اثرات دلته موجود وي نو هغه اثرات به تاسو پاک کړئ د هغې نه بعد به بیا په ښي طرف راواړوئ غسل به ورکړئ او په ګس طرف بیا واړوئ غسل به ولوئ او د ښي طرف نه به شروع کوئ ابتدو بالمیامن ښي سایډونو نه سټارټ بالئ 2 پیرې بس داسې وشو چونکې اوبه خو دې پې اړولې دي 3 پیرې که نه نو بس اوس غسل مکمل شو د هغې نه بعد دا کپړه دغه شان برقرار ده لږ مالوچ یا په لاسو باندې به زعفران یا قیمتي خوشبو دا کوم چې کپن سره 500 روپو والا خوشبو میلاویږي به د سره نه راوړي خبره باندې پوه شوئ چې کور کې کومه قیمتي خوشبو هغه استعمالوي تاسو پرې ایښې ده نو مړی د هغې مستحق نه دی چې کور کې 15 وتلي سړی خپله نشي ورتلی مړي له او زمونږ مشهوره شوې د ولایت چې بېکاره خوشبو څوک ولي بیا د مړي خوشبو مړی موږ دونه سپک کړی دی بیا د مړي خوشبو ده ځکه د 10 روپو والا ده قیمتي خوشبو چې تاسو سره په کور کې پرته ده هغه راواله په تندي ورله چې کوم ځایونو باندې هغه سجدې کړي دي 15 کاله او یا کاله په هغه ځای باندې دغه قیمتي خوشبو پورې کا په دې تندي باندې په دې پوزه باندې دغه شان په تلو باندې او دغه شان په دې ځایونو باندې خوشبو پورې په کفن باندې خوشبو نشته یاد ساتئ بعض کسان چې کفن یې دا ترونه ډک کړي په کفن باندې ولې برای راست دغه په بدن باندې او وایي چې په دې سینه به مو ورته لږ زعفران پورې کړي چې کوم قیمتي خوشبويي رنګ والا زعفراني هغه به په دې سینه مو ته پورې کړي دې نه بعد به چې دی مړی اوچتولي د هغه ځای نه به لرې کوو نو دا به ډېر په طریقې سره موږ بل کټ تاړو مخکې به موږ کفن دلته کې ایښی کفن به میخی په طریقې سره 15 کپړې دي که نه چې دی 3 کپړو کې د سړو کفن دی نو دې طریقه دا ده چې اول خو غټه کپړې بله غټه کپړې او بیا کمیسي بیا سي کمیسي کمیس کې د سر ځای نو هغه به د هغه ځای نه راکوز کړو په طریقې سره بیا په هغه کفن باندې کېدو او بیا به ورته هغه کمیس چې دی ور واچو بس دغه طریقه ده بیا په احتیاط سره بند کړی شي دا د کفن صرف د غسل طریقه فلحال موږ وکړله دې کې څوک څه پوښتنه کوي پوه شي په دې باندې دا هغه سنت او بهترینه طریقه ده چې دې کې د مړي عزت چې ساتل دي او دا یاد ساتئ کوم کس چې غسل ورکوي دا یو امانت دی لہذا که ته سم داسې نامناسب حالات ووینې نو چې د دې کمرې نه بار ونه وځي بلکې که تا ولیدل نو دته به هم نه وي دا هم تاسو کمره کې دی ده نه دی لیدلی دته هم د ویلو اجازت نشته دا تا سره دا امانت کو یو زنانه غسل ورکو یو ښځې ته او کله چې دې د لاس ورسېدو په پتون یې لاس کېښودو نو دا خبره یې وکړله چې پته نه لګي دې به څونه بدکارۍ نه کړي څونه بدکارۍ اوس د غسل په ټیم کې هغه پې دا الزام ولګو نو څنګه چې دا خبره وکړه ډایرکټ د هغې لاس د هغې په پتون پسې ونښت بیا یې لاس د پتون نه لر کېده نو ډېرې وسې وکړې خلکو ترې راکاږي ته نه را لر کېږي خبره بار د کمرې نه ووته چې دا ښځې لاس یې نیولی دی دا اوس را لر کېږي نه نو ډېرې وسې پې وکړې د هغې چې دی خو هغه لاس لر کېده نه بیا یې چا دا وویله چې بس دا لاس د دې ښځې نه کټ دی دا ورپسې پاتې شي هغه ویل څنګه دا خو زمونږ ژوندۍ جاړه ښځه د لاس دې څنګه کټ کړو بیا
هغه د دې چې کومه ژوندۍ ښځه وه د دې کورواله ویل چې به تاسو له دا پتون لګوي سکټ کې هسې به هغه مړه هغه ورته ویل ولې موږ د خپل مړي بېعزتي وکړو دواړه دې ته نه تیارېدل هغه وخت کې امام مالک رحمت الله علیه موجود و په هغه پسې کسان لاړل او هغه ته وویله چې دغه شان یو مسله شوې ده نو د ښځې لاس چې دی هغه مړي نیولی دی نو بیا هغه تپوس وکړو تاسې مړی لمبو څه خبره دې کړې وه ولې ورته تاسې نه ویلې چې داسې خبره شوې ده بیا هغه د هغې نه حقیقت تپوس وکړو چې دا هسې دا لاس نه نیسي څه به دې کړي څه دې ویلي دي بیا هغه مجبوره شوه ورته ویل چې ما دا خبره کړې وه چې دې به بدکاري کړي دا او دا هغه ورته ویل چې تا په دې تهمت لګولې او د تهمت سزا چې دی 80 کوړې دي لہذا کوړه راوړئ او 80 کوړې څنګه چې 79 کوړې شوې او څنګه چې 80مه کوړه وخله ډایرکټ د هغې لاس د هغه ځای نه خلاص شو دلته کې دته د تهمت سزا میلاو شوه اول ته کې الله پاک هغه د دنیا نه پاک او صفا او پاک دامنه رخصت کړه تا په الزام لګولی دی نو لہذا د مړي د عزت به ډېر زیات خیال ساتئ ورنه دا معامله موږ سم را روانه سبا به موږ هم په دې تخته پراته یي څنګه چې دا زموږ ته محتاج یا سبا به موږ بل ته محتاج لہذا دا تخت ځان سره را یادوئ نو انشاءالله داسې څه خبره به نه کړي نور څوک اوس تپوس کوي خلال بس ضروري نه دی که بیا هم کولی شي نو څه مسله نشته کولی صحیح دي کولی شي حلال ولا کولی شي جی بالکل ینګ چې د پوخ عمر په دې کې چې صرف طریقه چې درته زده وي خبر باندې پوه شوې چې طریقه درته زده وي بس غسل ورکولی شي او بل سړی امانتداري چې هغه د مړي عزت او ورڅه برقرار ساتلی شي ټیک ده او پکار دی چې کم نه کم کسان نو خپل کسان دا دی چې هغه به د هغه د عزت لږ خیال ساتي او که خپل کسان یې ډېره خوار او بیا دا دی چې نیک کس وي نو چې څومره کس نیک وي هغومره به د هغه طریقه هم د سنت مطابق وي او د هغه د عزت او د هر څه خیال به هم ساتي نو نیک کس غسل راوستل پکار دی نه دغه خبره صحیح ده دا خبره دوی ډېر اهم سوال وکړو چې کله مړی لمبې نو سر به کوم طرف ته وي نو دا یاد ساتئ سر به د قبلې نه اخوئ خپې به قبلې طرف ته راولي دا چې اوس موږ سملولې دا طریقه نه ده موږ چونکې تاسو د اسانۍ دپاره نور چې کله تاسو مړی لمبوئ نو د هغه خپې به قبلې طرف ته څنګه چې خلک مونځ کوي نو خپې کوم طرف ته غځئ په ناسته چې څوک مونځ کوي قبلې طرف ته خپې غځئ که نه نو دغه شان او په ملاسته چې مونځ هم کوې نو خپې به قبلې ته کوې سر به دې راوچت کړی که نه نو دغه شان چې کله مړی لمبوئ د هغه خپې به هم قبلې طرف ته دې خبر باندې پوه شوې نو غسل ته به اړې راړې نو کفن کې نه کفن کې سونه چې کله قبر ته کوزې نو بیا به هغه له باقاعده کروټ ورکې د دې قبر یو دیوال ته به وله باقاعده کروټ به وله لګې ډډه به ورکې چې هغه مخ او سینه قبلې طرف ته شي هغه ضروري دي صحیح شو واخر دعوانا